الرحیم اصول د تکفیر هر مسلمان لا پکار دي چې دا او پیژني. دا ډیر آسان دي. زه ډیر مختصر په آسان په سهل انداز سره زه تاسو ته زنه بعضې اصول د تکفیر خیم. هغه اصول د تکفیر نه چې تکفیریان حضرات خبر نه دي یا نن سبا چې تاسو د حضرت مولانا بلال صاحب د پنځپیري تکفیری فتوی اورئ په میډیا باندې راځي چې دی وایي چې ما ته داسې اجتهاد په لاس راغلی دی چې دا اجتهاد مخکې چاته په لاس نه و راغلی. دی وایي چې ما نه مخکې دا اجتهاد په لاس چاته نه و راغلی. وایي زه تاسو جمعیت علما اسلام ملګري د ټول چې څومره دي علماء دیوبند دا کافر ثابتوم. دی وایي که ما ته یو نوی اجتهاد په لاس راغلی دی، نوی اجتهاد په لاس ورغلی نه دی، خو چې په کومه د تکفیر چې کومه عقیده باندې چې کم بنیاد د جوړ کړی دی په دې خبره جوړ کړی چې دا د اصول د تکفیر د اصولو نه خبر نه دی. اصول د تکفیر زده کوي. یو لزوم د کفر دی، لکه زه چې تا ته ووایم چې ته چې کومه عقیده لرې کوم عمل لرې دا عقیده ستا شرکي او کفري ده، دې سره شرک او کفر لازمیږي. او ته ووایې چې نه زه کفر او شرک نه کوم او ته د هغې نه انکار وکړې، نو تا باندې د کفر فتوا نه راځي. او که ته التزام وکړې ته وایې چې کفر او شرک فتوا که راځي او که نه راځي زه دا کار کوم او ستا د نصوص نه منه، نو دلته دې ته ویلی شي التزام د کفر. مسله باندې بیا ځان پوه کوي. زه بیا مثال درکوم بیا سړی په پوهېږي. پنجپیریان وایي د بلال بار وایي چې ستاسو کتابونو کې دا لیکلي دي چې سماع الموتانه چې څوک انکار کوي دا عقیده د کفر ده. علماء دیوبند په بعضو کتابونو کې لیکلي، موږ وایو چې هم لیکلي دي. وجه دا ده چې علماء دیوبند وایي چې په نصوصو کې راغلي دي چې ته سماع الموتان نه منې، دا خو نصوص نه منې، حدیث نه منې، صحیح حدیث. اجماع د مسلمانانو نه منې، نو اجماع د مسلمانانو نه منل او نصوصو نه انکار دا خو کفر ده، د کفر لازموي. اوس چې پنجپیری دا وایي چې کفر د لازموي، نه زه د نصوص منه او نه د اجماع منه، نو دې ته ویلی شي التزام کفر. پنجپیریان داسې نه وایي، نو ځکه په پنجپیریانو باندې د کفر فتوا نه راځي. نو بلال وایي ته مونږ ته کافر نه وایي، ته خپله کافر شوې. کافر به درته اله وایي چې ته التزام کفر وکړې، لکه حضر حیات چې کوي. حضر حیات وایي چې دغه نصوص چې دي د قرآن خلاف دي، زه یې نه منه، اجماع دې نه منه، ښکاره یې وایي. نور پنجپیریانو کله ویلي دي چې مونږ التزام د کفر کوو. نو بلال صاحب بنیاد په دې خبره باندې په د لزوم کفر په وجه باندې بنیاد جوړ کړی دی. دی وایي چې علماء دیوبند چې چاته کافر ویلي تاسو ورته کافر نه وایي، په دې وجه تاسو کافران شوي. چاته کافر نه دی ویلي، دې ته ویلی شي لزوم کفر او التزام د کفر. که څوک یې ومني، لکه بعضې شته، ما مثال هم درکړه چې هغه وایي چې زه داسې نصوص نه منم او داسې اجماع نه منم. یو بل مثال درکړه، د مثال باندې په خبره باندې سړي سر خلاصي. بعضې پکې دی وایي د بلال دا وایي چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دې سره خو تاسو هغه ته کفر نسبت کوئ. معاذل مونږ هغه ته سماع الموتانه خو هغه انکار کړی، مونږ وایو چې هغه د سماع الموتانه انکار نه کړی، نه دی کړی. ته خو ته وایې چې انکار یې کړی. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها خو حضرت عمر رضی الله دفن شغنه وي پردا کوله سماع الموتانه هغه انکار د سره کړه دینا، مونږ یې نه منو. نو که چېرته مونږ دا منو چې هغه سماع الموتانه انکار کړی دی، مونږ وایو چې نه یې دی کړی، ته معنا او ترجمه د حدیثو غلطه کوي. البته ته چې وایې چې زه دا نصوصو چې کم نصوص راغلي دي په دې کې ته تاویل کوې، په معنا کې تاویل کوې که نه، حقیقي معنا باندې نه اخلي، مجازي معنا باندې اخلي. د تحریف کوي او تاویل موقع نشته ده. تاویل لپاره هم شرایط دي، هغه شرایط پوره نه ته تاویل کوي، ته مونږ تحریف وایي. په دې وجه په تاسو د ګمراهۍ فتوا راغلي. ټولو مدرسو د علماء دیوبند په تاسو د ګمراهۍ فتوا ورکړې، د کفر فتوا په تاسو نه ده درکړې. او چې کوم ځای کې د کفر خبره راغلي ده غلطه کې نه لزوم کفر مراد دی، یا په قرآن پاک کې هم راغلي دي د تکفیریان بعض خبرې نه پېژني. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. یا نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې لمونځ نه کوي من ترکها فقد کفر. نو دینا لغوي کفر مراد دی، لغوي شرعي کفر ته مراد نه دی، یعنی لغوي کفر انکار ته مراد دی. یو مسله پکې د تکفیریانو کوم چې هغه جمهوریت ته کفر وایي او بیا هغه وایي چې تاسو مونږ سره دا خبره ولې نه منئ چې مونږ وایو چې مونږ جمهوریت ته کفر وایو
خو عاملین یا قایلینو ته د کفر نسبت نه کوو، د هغې جواب هم درکوم. په ټولو نه اول یو بل مثال په غیر مقلدینو باندې ستاسو ته درکوم. غیر مقلدین یا بعض حضرات داسې دي چې هغه الله جل جلاله ته جهاد ثابتوي او مونږ ووایو چې جهاد ثابتوي دا خو ته الله جل جلاله ذات ته حدث وای، نو الله ته چې څوک حدوث ثابتوي دا خو کفر دی. نو دوی وایي چې نه معاذ الله، مونږ الله جل جلاله ته نه جسم ثابتو، نه الله جل جلاله حدث ثابت منو، جهاد ورته ثابتو. خو د کفر چې کومه وجه سره لازمیږي هغه وجه چې دا هغه وایي چې هغې نه دوی انکار کوي، په دې وجه بیا کفر فتوا په دوی باندې نه راځي. دارنګ بل مثال درکو، بریلیانو صاحبانو باندې خلق دا فتوا لګی کنه چې ستا دا عقیده کفری ده، شرکی ده، علی الاطلاق کفر فتوا پې نه لګی، ځکه چې دوی په خپل قول کې تعویل کوي. خو اوس پاتې شوه د تکفیریانو خبره. دا بلال صاحب ته زه وایم که ته اصول د تکفیر نه خبر یې، باوجود د دې چې اصول تکفیر نه خبر یې، او بیا هم بار بار دا وایي چې تاسو کافرانی معاذ الله، تاسو د کفر فتوی لګولې، لزوم کفر ته التزام کفر وای قصدن عنادن. نو بیا داسې وکړه چې مناظره خو هغه کس سره کېږي چې هغه تا چې په کار و چې فتوا راوړې وه، تا سره د یوه مدرسې فتوا نشته ده چې په هغې کې لیکلي جمعیت علما اسلام ولا کافر. نو مناظره ته په څه باندې کوې؟ تا چې کومه دعوا کړې هغه دعوا خو ته د خپلو مدرسو نه اول ثابته کړه که نه. بلال صاحب ته زه دا وایم تا چې کومه دعوا کړې جمعیت علما اسلام ولا کافر دي معاذل، نو دغه دعوا د خپلو مدرسو نه، خپلو دارالفتانه چې کوم یو دوه یوې مدرسې نه یو دارالفتانه خو اوله ثابته کړه چې تا خپلې مدرسو نه نشې ثابتوله. نو بیا دلته مونږ مخې ته به څنګه ثابته؟ مونږ خو انکار کوو. که ته خپلو دارالفتا ته لاړ شې، خپل دارالفتانه دا مسله ثابته کړه چې یقینا دا جمعیت علما اسلام په دې عبارتونو په وجه باندې دوی کافر دي، یعنی التزام د کفر ته ثابت کا، هغې نه بعد بیا راشه مناظره وکړه. او کني داسې وکړه چې ته مفتی فدا صاحب مدرسې ته راشه، ټول کتابونه راوړه چې په کومه کې ته نه پوهېږې او ذهن دې پې نه خلاصېږي، ته وایې چې دلته تکفیر کړه. علماء دیوبند یا د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها تکفیر یې کړه معاذ الله، یا د نورو علماء دیوبند تکفیر کړه. کوم کتابونو کوم عبارتونه دي هغه راوړه، زه کتابونه نه راوړم. غته راشه د مفتی فدا صاحب مدرسې ته راشه، ما در وغوړه د هر کتاب عبارت راوړه چې په کوم ځای کې علماء دیوبند تکفیر کړه، یا د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها یا د صحابه کرامو تکفیر کړه، هغه کتابونه پیش کوه. زه به کتابونه نه راوړم، ستا کتابونه چې راوړي په هغې کې به جوابونه موجود دي، زه به جوابونه انشاءالله تعالی درکوم. بله مسله دا ده د تکفیریانو ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم د جمهوریت متعلق د تکفیریان چې وایي، دوی وایي چې مونږه د جمهوریت قایلین چې کوم دی هغو ته کفر نسبت نه کوو، خو جمهوریت ته کفر وایي. دا د دوی خبره غلطه ده، ځکه چې دوی جمهوریت ته کفر وایي دا عقیده دوی د ضروریات د دین نه بولي، ضروریات د دین نه یې بولي، او قطعي ثبوت د قرآن نه ثابتوي، قطعي دلایلو نه ثابتوي. نو قطعي دلایلو نه چې کومه خبره عقیده ثابته شي، ضروریاتو د دین نه یي، په هغې کې موانع د تکفیر چې کوم دي د درې جهل، تعویل او دارنګ اکراه، دا کار نه ورکوي. نو ځکه مونږ تکفیریان وایي جمهوریت ته چې کفر وایي چې ستاسو دا خبره غلطه ده چې مونږ موانع د تکفیر په وجه باندې کفر، تاسو چې کله جمهوریت ته ضروریاتو د دین نه ووایي، عقیده دې ورته ووایي او د قرآن نه ثابتوي، نو خامخا چې جمهوریت ته د کفر ووایي، نو چې څوک یا عاملین دي یا قایلین دي په هغې باندې کفر فتوا لګي، هلته کې موانع د کفر کار نه ورکوي. په دې مسله باندې تکفیریان د ځان پوي. نو بلال صاحب ته زه بیا وایم چې که ته خامخا په عبارتونو باندې ځان پوهوې، دلته ماته ته ویلي چې کتابونه راوړه، تا ولې نه راوړې؟ په میډیا باندې لګیا کافران ته کتابونه ولې نه راوړې؟ ما درته ویلي چې راوړه. بل دا تا ته ما ویلي چې المهند چې کوم دی هغه به علماء دیوبند ته ولیږو، تا تر اوسه پورې هغې ته هم وخت ماله نه راکوې. دریمه خبره دا ده چې یو خو بار فتوی لګوي بلال صاحب، او بل ځان سره فاتح لیکلي. د فاتح څه مطلب؟ تا خو یو ځلې ما سره مبادیاتو مجلس کړی، صرف په هغې کې تا درې څلور ځله دروغ ویلي دي، هغې د وجې نه ته بیا راتلی نه شه دروغو د وجې. یو ځلې د اسماعیل صاحب سره مناظره کړې، په هغې کې تا ځان مفتوح کړی دی، هغه ولا مدعا دې منلې ده. بیا خو ته ما نه یې لیدله چې تا چا سره مناظره کړې او فاتح شوی، ځان سره د فاتح هم لیکلي او تکفیر کوي. د تکفیر ولا کار مه کوه،
مفتی فدا صاحب ځای ته راشه هغه به ناس وي که ستا خبره خپله مدعا د کفر ولا ثابته کړه خو فبها که ثابته دې نه کړه نو توبه به وباسې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.